سورہ قمر آیت نمبر 33 نہم رکو وشتم سپارہ 27 آخر صفحہ نمبر 27 آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر صدق الله العظيم سورة قمر آیت نمبر 33 نہم رکو وشتم سپارہ سورة قمر په ابتدا کې موږ دا خبره کړې وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مکی مکرمه کافران راغلل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه معجزه وغوښتله چې دا کته د الله پیغمبر نو موږ په پتا باندې ایمان وروړو خو زموږ یو شرط دی او زموږ شرط دا دی چې دا 16 سپوږمۍ دا موږ ته کم دی په مینځ باندې دوکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک نه دعا وکړه او د الله تعالی په حکم سره هغه سپوږمۍ په مینځ باندې ماته شوله نو چې کله دی دا وکتل چیرې دا خو حقیقت هغه شانتي اوشول څنګه چې مونږه غوستل نو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چیرې ته ډیر زیات لوی جادوګر یې او دا د سورې قمر په ابتدا کې دا تاسو له یاد شي ويقول سحر مستمر چې دا جادوګر دی نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې دا خبره اوریدلې چې ګوره اول رانه معجزه وغوښتله هغه معجزه چې الله پاک پوره کله پکار ته چې دی خلکو سره وروړو ایمان وروړو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خبرو د وجه سره تکلیف ملو شو نو الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تسلی د پاره د مختلف د انبیای کرام واقعیت ذکر کړل چې د الله پیغمبر خفقیګه ما دا همیشه د قوم عادت تیر شوی دی چې دی د خپل د پیغمبرو چې کوم دی د پیغمبرانو تکذیب کړي دي پیغمبرانو همیشه جوټلو کړي دي لہذا کدی چرته تا جوټلو کینو دا سنوي خبره نه ده دغه د نبی صلی الله علیه وسلم د تسلی د پاره دلته الله تعالی د قوم لوط ذکر کوي د قوم لوط صدوم علاقه ده دیل چې کم دی الله رب العزت حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام لګلو او دا خلک هم چې کم دی انتهایی سرکش خلکو اور هم جنس پرسته کې انتهایی مبتلا د خپل جنسی خواهش دا چې کم دی د الکانو نه پوره کولو او الله تعالی په دې باندې مختلف قسم عذابونه راوستي دي کانو باران په دې باندې شوی دی او اخره کې چې کم دی داسې هلاک شوی دی چې حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې دا صدوم علاقه بالکل دا الټا کړی دا نو دلته الله تعالی د حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کوي چې دا هغه انتهایی تبلیغ کړی دی د تبلیغ نه پس هم چې کم دی خلکو بویل چې د لوط علیہ الصلوۃ والسلام یو جادوګر دی چې کله په الله تعالی عذاب راوستلو نو ټول قام هلاک شلو سوا د لوط علیہ الصلوۃ والسلام او د هغه د کور او د هغه یو څو ملګرونه پکور کې چې کم دی داغه لوریانی دي زامن دي او داغه پیروکار دي دلته د حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام هغه ذکر دی کذبت قوم لوط او دروغجن او غنلو د قوم لوط هم بالنذر يرون کې ان ارسلنا بشک مونږ راولېګل علیهم پدویمان دي حاسبا د کانی سلسله الا آل لوط سوا د لوط علیہ الصلوۃ والسلام د کور والونه نجیناهم بسحر او خلاصي ورکو مونږ دوی ته د سحر وختي نعمتا من عندنا په مهرباني سره د خپل طرفنا كذلك دغه شانتي نجزي من شکر مونږ بدل ورکو هغه چا چې شکر کوي كذلك نجزي من شکر دا یاد ساتي الله تعالی چې کوم دی د شکر بنده سړی له کم دی الله تعالی ګوره بدله ورکي شکر څه ته ویل کیږي او ناشکری څه ته ویل کیږي په دې بلګزان پویو شکر دې ته ویل کیږي چې الله پاک د بنده ضرورت پوره کړي
او دی بیا خواهشاتو ته اون ګوري او د الله تعالی شکر ادا کی دې ته شکریا ویل کیږي د بنده ضرورت پوره شو او بیا په دغه ضرورت کې دې ستو اون ګوري خواهشاتو ته او دی بیا د الله تعالی سره ادا کی شکریا دې ته ویل کیږي شکر او ناشکری دې ته ویل کیږي چې د بنده ضرورت پوره شو او د ضرورت نه پس د خواهشاتو ته او قتل او دا خبره او کله چې مړه دا څنګه حساب دی ته شکر پځې د ناشکریا ادا کله نو دا ناشکری ده او د دې مثال به زوس در کوم مثال دا دی مثلا زکور تلاړو په موټر سایکل باندې دا موټر سایکل چې کم دی زما ضرورت ته او خمزیدار ضرورت می به پوره شو نو چې کله ما موټر سایکل کور ته سړی د نکی نو دی چې کم دی د بلچا خواهش ته اونګوري خواهش ته مراد مثلا موټر او دی دا شکر ادا کی چې یا الله ستا شکر دی چې دون خپل سواره باندې ریکورډ تر رسولو نو دا د الله تعالی د نعمت شکریا ده او چې یو سړی په موټر سایکل باندې مثلا ز کور ته ورسېدم او دا غي نه پس کم دی سړی گاډي ته ګوري چې یاره مړه مونږ سره گاډي نشته دی په دې موټر سایکل باندې مونږ سکو دا د الله تعالی د نعمت ناشکری ده نو دا سه اوس بلا شي زونه دي ګوره د کور کې چې کم دی د سوري د پاره چت الله انسان ته ور کړی دی بعد چې کم دی په کور کې مزیدار شپه 13 کله په خپل د چت د لاندې او سحر دی را پاسي الله ستا ډیر شکر دی خپل کور دی را کړی چت دی را کړی دا د الله تعالی د دې کور شکریا ده او چې کله سړی بیا بنگلو ته ګوري دا بنگله چې کم دی دا بیا خواهش ته اوړي او وې یاره زما دی کور باندې مړ تندر لړکنو دا ناشکری شولا او هندغه شان دی کم دی یو سړی روټه ته کېناستلو الله تعالی د انسان ګوري ضرورت په دې وخت کې پوره کوي سړی روټه ته کېناستلو او پکور کې چې کم دی ماحضره خوراک د اوکلو او په دغه طعام باندې د شکر او وستلو نو دا د الله تعالی د نعمت شکر دی او چې یو سړی چې کم دی ضرورت پوره شو مثلا خوراک طعام او خړلو او دا غي نه پس وي چې یره په داسه خوراک باندې سکه چې دا بکی نشته دا بکی نشته نو داسه شي دي دا ناشکری ده نو تاسو به اوس ګوره په موږ باندې څونه سخت حالات دي ګوره دلته چې کم دی ادنا نه واخله تر اعلی سرمایدار سړی بدلته ناشتي او ادنا سړی پریشان دی او سرمایدار سړی پریشان دی نو دا شان دی چې کم دی ادنا غریب سړی ولې پریشان دی هغه پر خپل ضرورت باندې شکر نه وباسي او سرمایدار سړی پریشان ذکر چې هغه هم پر خپل کثیر مال باندې شکر نه وباسي نورم هرس کوي نو دا دوه په ټینشن کې دي نو چې کله په یو نعمت باندې شکر راشي الله تعالی فرمایي کذالک نجزی من شکر ګره الله دا الله تعالی فیصله ده چې شکر گزار او تصور کوما بدل ور کوما خدا یاد ساته چې په خپل نعمت باندې شکر وستل پکار دي هغه د انسان سره معمولی شیز دی ولی نه دا یاد ساته معمولی نعمت هم دا ګوره دا وړو کې مګنه دلته هم الله تعالی فرمای چې کذالک دغه شانتی نجزی مونږه بدل ورکو من شکر هغه چاته چې شکر کوي بس اوس بدل څنګه الله ورکي دا د الله مرزي ده هغه شیز کې الله تعالی چې کوم دی برکت واچي برکت ولقد انذرهم او بشکد او يرول دوی بتشتنا زمون د نیولنا فتمارو ندی شک وکړل بن نذر يرون کوماندي لوط علیہ الصلوۃ والسلام ته فرشتي راغلي او دا ول چې کوم داسې د دیالس وسولس قالو الکانو په عمر کې وته راغلي چې داسې او قتل بس او یریدو زما دا قوم چې کم دی هم جنس پرستی کې مبتلا دي خستا لکانی خوخي وی اسنه زما دی ملمنو د جرته zarar او نه رسي نو د لوط علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی بیبي واغه چې کم دی خلکو پس لاړ وی راشه کنه وی زما خاون ډیر خستا لکان راغلي دي دا غي ذکر دی چې کله د داسې او قتل چې یره د خلق را پس راغلل او زما دی ملمنو ته سوق نقصان او نه رسي
او دا خو زما ملمانی دي به دې فرشتو وتیل وی سیب داسې چل دی پریشانه کېږه ما وی دا خلک مونږ ته هېڅ هم نشي ویلی وی دا یو حضرت جبرائیل علیه السلام دی او دا یو حضرت میکائیل علیه السلام دی بعضې وایي چې دا څلور فرشتې ورته د هلکانو په شکل کې راغلي دي او بعضې وایي چې شپږ دي بعضې وایي چې اته دي دا فرشتې وي خو د هلکانو په شکل کې ورته راغلي وي وی صاحب یریږه ما وی ته چې کوم دی په دې خبره یریږي چې زمونږ ته به څوک نقصان ورسي وي دا نشي کېدی وی مونږ د الله د طرفه راغلي یو چې دا کام الله وي چې دا هلاک کا نو د هغې ذکر دی ولقد راودوه او دوی له دنه اغوستل عن ضیفه د ده مېلمانه فطمسنا نو مونږ ړندې کړې اعینهم سترګې د دوی فذوقوا پس اوسکې عذابي زما عذاب ونذر او زما يرول ولقد صبحهم او بشک د سحر په دوی باندې را پریوتو بکرتن وختي عذاب مستقر عذاب دایمي فذوقوا پس اوسکې عذابي زما عذاب ونذر او زما يرول ولقد يسرنا القرآن او بشک مونږه آسان کړی دی دا قرآن مجید دا آیت الله تعالی په دې ځای کې بار بار وی ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله فرمایي چې دا قرآن ګوره دا ما انتهایی آسان دی بنده لپاره پیدا کړی دی ٹھیک شو خدا اوس شیطانی وسوسه ده چې یو سپینګری دی هغه قرآن په بچپن کې ځوانۍ کې نه دی ویلی اوس چې قرآن ته کینی نو اول شیطان دا وسوسه واچي چې ستا ذهن چې کم دی که نه په دا اوس کار نه کوي هغې چې کم دی قرآن نه داسې لرې کو دا شیطانی وسوسې زه تاسو ته ویم د دې ځای په باره کې بوډا سپینګری سړی د په ځوانۍ کې او په بچپن کې قرآن نه دی ویلی حالانکه قرآن کې الله سوي چې دا قرآن مونږ انتهایی آسان دا چې کم دی نازل کړی دی خو چې کله دا سپینګری قرآن ته کینی کنه نو شیطان ولا په ذهن کې دا وسوسه واچي ویل ستا دماغ اوس په دې کار نه کوي ٹھیک شو نو شیطان چې کم دی سپینګری داسې په دې نه لرې کړل سپینګری د دې نه داسې لرې کړل ځوانان چې کم دي ځوانان دا چې کم دی شیطان د قرآن نه داسې لرې کړل ویره په دې قرآن باندې چې کم دی عمل کول ګران دي سپینګری خو عمل ته تیار دی ځکه دا چې کم دی بس 70 پلس چې شي نو بس هغه وي یاره زه اوس هر څه ته لاس اچوم سهار لمونځ ته وختي راځي جمعې ته هم راځي هر څه وي کوم خو شیطان دا یو خبره ذهن کې ورته واچوله چې شي ګران دی ځوانان چې ورته کله کېناستل د ځوان خو چې کم دی دماغ تیز دی نو شیطان ذهن کې دا یو مسله واچوله چې په قرآن کې بلا شي احکامات یو په دې عمل ګران دی سهار لمونځ ته به پاسېږي څنګه او د قرآن ته به کینی څنګه او قرآن به خو زده کې خو ستا به چې عمل نی نو مخکې به بل چا ته څنګه ښې دې د وجې مفتي حسن صاحب ته چې کم دی د لاهور د په خپله یو واقعه بیانوله په 2012 کې وی ما ته یو عالم راغلی و زما شاگردو وی ما ہوتی چې کیا مصروفیت ہیں وی راته چې حضرت زما سره ډېره ښه امامتي وه په لاهور کې خو هغه امامتي ما پرېښودله اوس چې کوم دی زه خپل روزګار کوم ما وتی چې تا خپله امامتي ولې پرېښودله وی راته ویل چې حضرت زه چې خلکو ته کم بیان کوم په هغې باندې زما عمل نشته او زه چې خلکو ته کم درس کوم نو په هغې باندې زما عمل نشته دی نو د دې د وجې مې دا هر څه پرېښودل نو ما ورته وفرمیل وی ما ورته وویل چې ستا په عمل نشته دی خو ستا په دې مخاطبینو کې به داسې کسان چې هغې به په عمل وي ستا خو په عمل نشته دی صحیح ده خو ډېر کسان به ستا په دې مجمع کې داسې کېدي چې ستا په یو ټکي باندې عمل وکړي نو هغه دې ځای کې دا خبره کوي که نه چې شیطان چې کوم دی که نه علما او دغه شانتې ځوانان دی د قرآن نه په دې طریقه لرې کړل د ده په ذهن کې دا دی چې یاره زما په عمل نشته نو ولې زه خلکو ته بیانونه کوم او ځوانان یې د قرآن نه په دې طریقه باندې لرې کړل چې په قرآن کې احکاماتو باندې عمل ګران دی
نګور ارچا ته قران ګران شوی دی حالانکه د قران څخه فیصله ده ولقد يسرنا القرآن وبشک مونږه آسان کړی دی دا قران مجید للذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر نو آیشت سوک نصیحت قبلون کې واخر الدعوانا الحمدلله